سود څه ته ویل کېږي؟ مالی لین دین کې خوا هغه د قرض په شکل کې وي یا د اخیستلو خرڅولو په شکل کې وي. د یو فریق دپاره بغیر د عوض نه د زیاتوالي د زیاتې نفع شرط لګول دا سود دی. د سود خپله معنی د زیاتوالی، بړوتري، زیاته نفع. نو اصطلاحي معنی دا د شریعت په اصطلاح کې چې مالی لین دین وي خو هغه قرض ورکړه راکړه وي یا اخیستل خرڅول خپل منځ کې د یو فریق دپاره، یو کس دپاره د عوض نه خالی، عوض نه وي، هسې د هغه له اکسټرا اضافي نفع شرط لګول، زیاتي شرط لګول دا سود دی. او دا سود الله جل شانه حرام کړی دی. واحل الله البيع وحرم الربا. الله جل شانه فرمایي چې بیع اخیستل خرڅول ما حلال کړي دي او سود مې چې کوم دی په دې کې حرام کړی دی. نو بیع کې هم زیاتوالی وي، لکه یو څیز تا په 100 اخیستی او تی په بل باندې په 110 خرڅې، نو دا هم زیاتوالی دی. خو لیکن دغه بیع د خپل شرایط سره اخیستل خرڅول دا جایز دي. خو بغیر د عوض نه زیاتوالی کول یو فریق دپاره د هغې شرط لګول دا چې کوم دی سود دی. الله جل شانه فرمایي دا سود ما دا حرام کړی دی.